سورہ روم آیت نمبر 22 ومن آیاته خلق السماوات والارض علاوی زما د نخونه یو نخه د قدرت د اسمانونو او د ځمکې پیدایش دی. د اسمانونه ما پیدا کړي دا زما د قدرت نښه ده. د ځمکې م پیدا کړي دي په دې مې وپېژنده زما د قدرت نښه ده. واختلاف السنتکم والوانکم الله تعالی وایي ستاسې د ژبې مې بدلې کړي دي او ستاسې دا رنګونه او شکلونه مې مختلف پیدا کړي دي او دا ټول الله تعالی وایي صرف زما د قدرت نښه ده. دا د اختلاف ذریعه نه ده چې ته کومه ژبه وایې، په ژبه باندې نه ده خبره. ما درته وویل صرف د الله تعالی د قدرت نښه ده. دا یو انسان د 3 قسمه ژبې وایي، یو انسان د 10 قسمه ژبې وایي. په ژبه باندې نه ده تا نه جدا کوي. اسلام ما درته وویل په یو شی تا جدا کوي چې هغه کفر دی. موږ مسلمانان په قومیت باندې په وطنیت باندې ته د کوم ملک په دغه قصې باندې موږ او تاسې اخته کړي یو. دا ټول انګریزان اخته کړي. مسلمان ما او تا ته دا پیغام نه راکوي نه په اسلام کې بارډر شته دی، نه په اسلام کې سرحدونه شته دی چې د مسلمان مابینځ کې سرحد، د مسلمان او د کافر منځ کې سرحد شته. د مسلمان په منځ کې سرحد په اسلام کې نشته. او که چا ثابت کو دا ملا د هغه دا سر د هغه خلکو په لاس کې دی چې کوم ځای مې غواړي زه ورته حاضر یم. دا خلکو راویستې دي، دا راویستې امریکې، دا کافر مسلمانان په منځ کې سره واچول. په 2000 کې د قصې نه دا اوس را پیدا شو. نو خلاصه مو دا د مسلمانانو صحابه کرام په هغې کې دا ډلې نه وې چې دا پلانی دی، دا پلانی دی او دا پلانی دی. همدا وجه مسلمانان صحابه کرام په اتفاق باندې ولاړو. یو څو صحابه کرام ټول کفر یې پر شا کړي، ټول کفر یې هغه یېرولی. یو حضرت عمر به ولاړو، کافران به په خپل کور کې په لړزان د کافرانو ښځو به خپل ماشومان اوده کول. په کوم اواز؟ عمر راغی. عمر د عمر په نوم کافرانو ښځو خپل ماشومان اوده کول. نن په کوم مسلمان کې دومره رعب شته؟ وښیه ماته د حضرت عمر د ایمان په شان ته د دې ټولو مؤمنانو ایمان دی؟ نه. د هغه د ایمان سلمې حصې ته د دې ټولو مسلمانانو ایمان نه رسېږي. دا زه خو د حضرت عمر د خپلو خاورو ته نه رسېږم. مسلمانانو مقصد مې دا دی صحابه کرام په خپلو کې د ورونو په شان ته ول. دوی د وحدت بنیاد دا په وطنیت یا قومیت یا په لسانیت باندې نه دی ایښی. ستا ژبه کومه ده؟ د کومه ژبه وایه؟ ته د کوم وطن سره تعلق لري؟ صحابه کرام په دې نه وو. هغه صحابه چې د مکې مکرمې نه هجرت وکړه مدینې منورې ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو مابینځ کې مواخات وکړي چې تاسې سره ورونه یې. دا مهاجر راغله د مکې مکرمې نه، تاسې انصار د مدینې منورې خلک یې، دا ستاسو ورونه دي. دوی سره ژوند د ورونو په شان تېروئ. هغه د مدینې منورې خلکو مهاجرینو سره څنګه کردار وکړي؟ کردار تاریخ ابن هشام خپله ذکر کړی دی. وایي د مدینې منورې خلکو د چا به چې 2 کوټې وې په کور کې، په یوه کوټه کې به خپله اوسېده، دغه بله کوټه به مهاجر صحابي ته فارغه کړه. وایي ته زما ورور یې، راسه منځ کې دیوال 2 کوټې لرمه، دا یوه کوټه کې ته اوسېږه، په دې بل کې زه اوسېږم. هغه مینه صحابه کرامو یو بل ته ورکړه تر دې چې یو صحابي عبدالرحمن بن عوف هغه مهاجر صحابي دی، د انصارو د یو صحابي سره هغه کوټه 2 کمرې درلودې، یوه کمره یې ورکړه. هغه بیا 2 ښځې هم درلودې. ورته ویې ویل چې زما 2 ښځې دي، یوه ښځې ته به طلاق ورکړم او عدت به تېر شي، هغه به بیا د تا سره نکاح وکړي. سوچ وکړه خپلې ښځې ته طلاق ورکوي د بل صحابي دپاره، دې ته ورورګلوي وایي. بیا یې ورته وویل دا مخامخ زما پټۍ دی او دا زه کرم، د دې نه فصل اخلم غله اخلم. دا به نیم کو، نیم تاسو کرئ د خپل کور او د بچانو دپاره، دا نیم به چې دی هغه زه کرمه د خپل کور او د بچانو دپاره. عبدالرحمن بن عوف ورته ویل نه، په ستا دا بس دی چې ما دپاره دې په خپل کور کې یوه کمره راکړله، ما ته بازار وښیې، زه خپله ځم بازار ته تجارت کوم. عبدالرحمن بن عوف تجارت شروع کړي، بیا به صحابه کرامو کې یو نوم او نشان پیدا کړي. بس د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په تجارت کې نوم د حضرت عبدالرحمن بن عوف دی. د اسلام او د دین سره چې ډېر کومک کړی دی هغه د حضرت عثمان نه پس حضرت عبدالرحمن بن عوف دی. مسلمانانو مقصد مې دا دی چې صحابه کرامو خپلو کې یو د بل سره د ورونو په شان ژوند تېروي. ځکه قرآن کریم پې ګواه دی، سورې فتح آیت نمبر 29 اشداء علی الکفار رحماء بینهم. صحابه کرام د کافرانو په خلاف باندې ډېر سخت دي، رحماء بینهم، په خپل منځ کې ډېر رحم دله دي الله تعالی ولي. خپل منځ کې یو د بل سره ډېره مینه کوي. او د کافر په خلاف باندې بیا دا صحابه کرام ډېر سخت دي. بیا صحابه کرام
چې کله کافر ورته را مخامخ شي ټول د دې کافر په خلاف باندې ډېر سخت جنګېږي تر څو پورې چې د مسلمانان متحد وو تر هغه پورې دا ټوله دنیا باندې مسلمانان غالب وو مسلمانان یو وخت تېر شوی دی مسلمانانو تعداد ډېر کم وسله ورسره ډېره کمه وه خو مسلمانانو منځ کې اتحاد و اتفاق و دوی غالب وو په ډېرو کافرانو باندې دوی زړور وو په ډېرو زیاتو دشمنانو باندې اگر چې د دوی د دشمن سره به ډېره وسله وه او هغوی به ډېر کسان ول صحابه کرام به د تعداد د لحاظه کم د وسلې د لحاظه به کمزوري وه خو د اتفاق او د وحدت غرونه وه صحابه کرام نو دا وجه وه چې ټوله نړۍ د کفارو ته شکست ورکړی یو شاعر وایي تقبى الرماح اذا اجتمعنا تکسرا وایي کله چې نیزې یو ځای شي نو بیا چې دوی اتفاق وکړي دا نیزې بیا نه ماتېږي خو چې کله نیزه یوه شي نو دوی به اتفاقي وکړي دا نیزې بیا ماتېږي مسلمانان که اتحاد وکړي اتفاق وکړي ټول کفر پر شا باندې وړی شي خو چې مسلمانان بې اتفاقه شول په کور کې بې اتفاقي خوره شول داسې هوا راوالوته د مسلمانانو په کورونو ورننوته چې نن زوی د پلار خبره نه مني زوی او پلار بې اتفاقي ورور د ورور سره بې اتفاقي ده او ګاونډي د ګاونډي سره بې اتفاقي ده دا مرض په موږ راننوته موږ لاړو پر شا باندې کافران زموږ دشمنان لاړه پر مخ باندې داسې تیارې راته جوړې کړې چې ما و تا دلته ناست یو او تیارې په اسمان را روان یو ګزار راکړي بیا ما و تا لړزي تاسې وګورئ اسلامي ملکونه چا واخیستل یو امریکا د ټول اسلامي ملکونه یې واخیستل په پیسو نو که امریکا یو حکم جاری کړي ټول یې ومني یو ایران دی ورته ولاړ مقصد مې دا دی مسلمانانو چې کله د مسلمانانو منځ کې اتحاد اتفاق وي کافر کې دومره غیرت نشته چې مسلمانان پر شا خو چې کله مسلمانانو کې بې اتفاقي راغله اتحاد وحدت ختم شو د منځ نه لاړو بیا چې دوی کافران په مسلمانانو باندې غالبه شو